چې قدرمن کوتونکو دا وخت تاسو ګورئ اخوا چې کوم د نه دا قلعه د راول تاسو ته په نظر راځي. بیا دلته کې چې کوم دی نو دا مزارات اصحاب رسول دي، دا ادیره ده. په دې کې دلته کې دا نور هم قبرونه چې کوم دی نو دا موجود دي. او دغلته چې کوم دا وداني ده نو په دې ودانۍ کې دننه د اصحاب کرام مزارات دلته ورته بورډ لګېدلی دی. او دلته دوی دا وایي چې یاره دلته کې چې کوم دی نو دا مزارات موجود دي. یو دوه درې او څلور قبرونه دي، څلور صحابه کرام چې هغه دلته خلک وایي چې یاره ده حضرت طیب رضی الله عنه، حضرت طیب رضی الله عنه او حضرت جوار رضی الله عنه. او زه په هغه طرف باندې به چې کوم دی نو راشو چې دغه نومونه چې کوم دی نو دا تاسو ته موږ وښیو. او دا قبرونه د حضرت طیب رضی الله عنه قبر دی. دا چې کوم دی نو دا حضرت جوار رضی عنه قبر دی. او دا چې کوم دی دا نو دا حضرت جواد رضی الله عنه. او دا چې کوم دی نو د حضرت طاهر رضی الله عنه چې کوم دی نو قبرونه دي. حضرت طاهر رضی الله عنه ٹھیک ہے. او حضرت جواد رضی الله عنه او حضرت جوار رضی الله عنه او حضرت طیب رضی الله عنه دا قبرونه دي دا صحابه کرام. او دلته چې کوم موږ سره د دې حفاظت کون کې ناشته نو دل تپوس کو چې آپ کب سے ادھر خدمت کر رہے ہیں؟ جی خدمت اس کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ 1400 سال تو پہلے سے کہ تبلیغ کے طرح دین دکھاتے رہے، اسلامی تبلیغ کے طرح سے جہاد کے لیے آئے تھے. خوش قسمتی سے میرا خدمت گار بہاری دار پردیش انادی گلابی کا مقامی ہوتے سے. اور اس کا ذکر کوئی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ پوچھے تھے ڈٹھا تھا کینسے سے ڈٹھے تھے پوچھے تھے صرف 1400 سال تو پہلے سے. باقی جو خوش قسمتی سے نہ خدمت گارے تھے باقی زیادہ علم کیا نہیں کہ ساری پردیش کیا نہیں بابا ایسا ڈٹھا کینسے نہ کچھ دا سوار سوه کاله وړاندې چې کوم دی نو دیو چې دا راغلي دلته کې د تبلیغ په دپاره د اسلام د دین د خورولو دپاره او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا دلته چې کوم دی نو وفات شوي دي. دلته کې دا موجود دي او دغه چې کوم دی ټیک شو.